نن د میشتو سے پمزکا بندے قتل په عروج بندے دا یو مسلمان بل مسلمان په شر چیکشي او ډاس ډاس دا دوا درې ډزینا سلر پنځه ډزینا پوک یو مسلمان بل مسلمان چې کیم دا مړ کی عزت منه دمر سخت وعید دے قتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام عزت منه سفر میں اللہ رب العزت په خپل کلام سے سفر میں اللہ رب العزت فرمائی ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها اللہ رب العزت په خپل کلام الہی سے فرمائی چاچے مومن بندہ په قصدن بندے قتل ک د دغ سړی سزو د دغ قتل سزو د الله رب العزت څنګه دا شهیدو دا ہمیشہ ہمیشہ جہنم دا اور سرا عزت منے په دغه آیت مبارکه شه الله رب العزت فرمائی د دغه سرا د دغه سزو سرا الله رب العزت فرمائی وغضب الله علیه الله غضب د په دغه قتل بندے ولعنه د الله رب العزت لعنت د په دغه قتل بندے واعد له عذابا عظیما والله رب العزت دغه سړی د پورا غټ عذاب تیار کړی دا دمر سخت وعید الله رب العزت په خپل کلام الہی شه عزت منے فرمائی دمر سزوګونه د دغ سړی دی پورا الله رب عزت په خپل کلام الہی په قران دی مشان سے بیان کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث سے فرمائی سباب المسلم فسوق وقتاله کفر د مسلمان سړی ته زیړه کول آپ به عزت کول اختبدر دویل دا فسوق تا فسق تا فسوق تی دا د ډېر ګناه جړدا سړی د الله رب عزت رحمت نه بشه خارجيږي یو سړی په ګناه ګورېږي قتاله کفر و دی او سړی قتل چګیم دا سړی کفر حد رسوي او که حلول دی وګړو د مسلمان قتل بیا حدیث مبارک شری د قتال او کفر نه مطلب دا چې سړی کافر پکړ دی یو حدیث مبارک شری نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمیل اذا التقى المسلمان بسيفيهما چې کله دوا مسلمان په خپل میون شه یو بل باندې تیر چګي کی او یو بل قتل کولو کی الله رسول مبارک فرمائی فالقاتل والمقتول فی النار دا دوڑا قاتل و مقتول دوڑا جہنم تردنیمی اصحابی پشتند نے کہی یا رسول اللہ هذا القاتل دا خو قاتل دا فما بال المقتول دے مقتول سگنا دا مقتول والے دریمی جہنم تا اللہ رسول مبارک تو فرمائی انه کان حریصا علی قتل صاحبه دا بل مقتول چې د کیم قتل کړی شو دا د خپل ملګری دا قاتل د صاحب په قتل باندې حریصو د عزم مصمم کړو چې د یې قتل کړه نن دا کیما یو خبره موت بمزکه لګیا دو چې ګوره به دعا درې سلر پینځه ار ورځ دا جنازه چیږي دا سمره ظلم لګیا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو موت دا تعلیم نو روکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام عزت منه دا تعلیم روکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجت الوداع په موقع باندې فرمای الا خبردار اے خلقا اے د امتا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم هذا الله رسول مبارک فرمای چې د امتا د تو سیوبل وینه د تو سیوبل مولینا د تو سیوبل عزتینا دا محترم دی دا احترام لري سمره احترام لري دی یوبل د پورا الله رسول مبارک فرمای که حرمت یومکم هذا لکنن د جمعه ورځ چې کیما مبارک ورځ دو وفي شهرکم هذا او د کیما میاشت محترم دو میاشت ذوالحجه وا وفي بلدکم هذا او د کیم شهر چې آغا مسجد الحرام آس پاس د حدود حرم کیم زوی شه د حرم سره آس پاس کیم زوی نه دی دغه زوی شه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ویلوړو او خپل امت ته دا تعلیم ورکړي نن مشتو سه پکی مالی هر بند راونی نن مشتو سه خښولای شیطان خښولای یو سړی چې چګیږي او بل سړی بندې دس کوي پهلا پچار دو چې سړی سوچو کی اې د خاندان تبا کوي یتیمون جوړوي کونډه جوړوي هغه دنیا دې په خوري کېږي دا دنیا خو به تیر شي دا خو سوکادو دا جلینا وات کړي خو سوکادي د رب العالمین دربار عزت من ډیر ګروندا ایک زوی نه وډرېږي د قبر د عذاب نه وډرېږي د حشرګان وډرېږي الله رب العزت مخمخ یو ورځ درېږي رب العالمین پښتنه دنه کوي عزت من سوال درته کوم په وړې وړې خبره باندې دغ زوی ته مرا سجا چې ته وړه خبره وي بعد ته پیغه باندې قتل نه کوي ډیر غټ ګناه ده قتل انتہائی غټ ګناه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په حدیث مبارک شدا ورته وی او د کفر امر الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وروړي او دا حدیث سباب المسلم فسوق وقتال کفر دا حدیث د بخاری ششتا د مسلم ششتا
دا په ترمذی ششتا، دا په ابن ماجه ششتا، دا په نسائی ششتا، دا په مسند حمیدی ششتا. دا حدیث دمرا محدثین نقل کړه دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام قول. الله د مشتو استعمال کولې توفیق نصیب فرمایي. و عزت منه دا خوست کوم چې نجیس قتل نه خپل زونی نه منې کیه. الله مې دا ټوله حفاظت فرمایي. الله د عمل کولې توفیق نصیب کی. واخر دعوانا الحمدلله رب